نشته نو او د متن تحاوی دون شرح را روان دي چې ته به حیران شې ان شاء الله متن تحاوی باندې علما دون شرح کړي دا زموږ په کتابخانه کې ټول د متن تحاوی شرح دي د دې نه راواله د دې پورې دا ټول د متن تحاوی شرح دي د متن تحاوی په دې شرح کې د بابرتی شرح ده د غنیمی شرح ده د غزنوی شرح ده زو پس ناشنا شرح دي خود بدو د شامت ته د متن تحاوی په شرح کې دا شرح ده چې زمونږ مشران او کشران پې نه پوهېږي او وایي دا حنفي دی ابن ابي العز څوک ورته ویل کېږي دا مبحث ته دې مبحث ته ډېر زیات په غور سره واوړئ اگر چې دونه سخت درد مې په دې دانه باندې چې خبرې نه شم کولی بیمار یم خو دا مبحث دا اوسنی چې کوم دا د دغه اولني مبحث نه ډېر په شوق سره یې واورئ او په غور سره یې واورئ زما په لاس کې دا کتاب دی او دا کتاب دانه خطرناک کتاب دی که نه دا شرح ابن ابي الشرح عقیدة التحاویه ده د ابن ابي العز دا چې ما کومه زمانه کې اغستې وه خو پته هم نه لګي چې کومه زمانه کې مې اغستې وه ښه جامع الکبیر سره مې اغستې وه خو دا پته هم نه لګي چې کومه زمانه کې اغستې وه خو یاره د 10 کالو نه به تقریبا د 90 نه به مخکې دا اغستې ما خو چې په کومو ورځو کې ما اغسته ما ته دا پته نه لګېده چې ابن ابي العز کې دغه جنجالونه پراته راغلي دا خو چې د سړي په دې فن کې ممارست وشي او ووړي روړي پکې نو پته به ولګي چې لکه دا ډېره زیاته خطرناکه شرح راغلې ده تاسو به چې ولې دونه خطرناکه ده دې شرح یې زما د مولانا ذاکر حسن نعماني غوندې سړی ګډوډ کړی دی ګډوډ کړی په معنی د دې سره چې شرح یې لیکلې ده او رضا الحق صاحب وایي صرف شرح د دې نه لیکلې ده او په فوقیت حسي باندې قول کړی دی وروسته ورته وایم ما ورته رنګ مو که بیا ورسره میلاوم هم شم ذاکر حسن نعماني صاحب زموږ د مدرسې عثمانیې مدرس دی شیخ الحدیث دی جامع عثمانیې بیا چې ورسره میلاو شم نه مې یاره غلطي شوې دی هغه غلطي سموم ګومون غوندې سړی دله غلط کړی دی دې نه خبر یې شرح الفقه الاکبر کې او شرح التحاوی کې بعینه د دې نه نقلونه کړي دي او اوس چې کوم کتابونه را روان دي هغه وایي یاره غلطۍ شوې دی یاره غلطۍ شوې دی یاره غلطۍ شوې غلطۍ خو شوې دی خو هلکه دا غلطۍ د څه د وجې نه شوې دی دا لفظ د دې نه شوې دی د څه نه شوې دی د دې حنفي نه شوې ابن ابي العز او حنفي ابن ابي العز او حنفي دا ابن ابي العز حنفي نه دی ګورې وایم راته پوره تفصیل درته ان شاء الله کوم ښه ابن ابي العز صدر الدين محمد بن علاء الدين علي بن محمد بن ابي العز الازرعي الصالحي دا په 731 کې نه پیدا شوی دی او دا په 752 کې نه وفات شوی دی د ده په دې کتاب کې چې دا مونږ ورته ابن ابي العز شرح وي د ابن تیمیه او د ابن قیم د کتابونو نه 180 نقول موجود دي د ده په دې کتاب کې د ابن قیم او د ابن تیمیه د کتابونو نه 180 نقول موجود دي په هغه 180 نقولو کې د چې کومې خطرناکې مسلې دي هغې له داسې شان ورکړی دي لکه ته به وایې چې دا قول اجماعي د امت دی اقوال د ابن تیمیه او اقوال د ابن قیم په صورت ته اجماع کې خلکو ته مخکې کړي دي دا څومره خطرناکه خبره اجمع علیه الامه او اجمع علیه السلف او اجمع علیه الامه او اجمع دا په څونه ځایونو کې کړي دي په 180 ځایه 180 ځایه کې عبارتونه د ابن تیمیه او د ابن قیم راغستې دي شرح یې کړی دی خو دونه محتاط سړی دی یا دونه هوښیار سړی دی چې په دې ټول کتاب کې د سر نه تر د پایو پورې د ابن قیم او د ابن تیمیه نوم نه دی اخیستی زما په کلام پوهېږ په دې ټول کتاب کې د سر نه تر د پایو پورې د ابن قیم او د ابن تیمیه نوم نه دی اخیستی چې یا دا خبر د ابن تیمیه ده یا دا خبر د ابن قیم ده او نقول یې کړي د څونه 178 یا 180 178 یا 180 په دې 178 او 180 نقول کې بعضې نقول داسې دي چې هغه ډېر زیات خطرناک دي لکه زه اوس تاسو ته د دې سرد شروع کوم بعضې به تفردات پی په عقیده کې تفرد راتی شي په قلار کښېنه عقیده کې تفرد یې نه راځي ګورې ښه بعضې خلک وایي مونږ د دې پلان کو علم منو په اعتبار د